الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزتمند مسلمانانو ورونو ستاسو د وړاندې ما د قرآن مجید سو آیاتونو مبارکه تلاوت کړو. دغه آیاتونو مبارکو کې الله جل شانه د ليلة القدر د شپې عظمت او شان ذکر کړي. چونکه زمونږ استاد په علم کې د رمضان المبارک د برکتونو میاش هغه شروع ده بلکې د ختمېدو تنیزدې ده. د دغه میاشتې فضایل هغه ذکر شوي دي او بیا خاص کر د آخري عشرې فضایل هغه هم 13 جمعه ذکر شوي چې دا څومره میاش د رمضان چې د هغه په خپل د عظمت او د شان والا میاش ده، د مرتبه او د برکتونو میاش ده. او بیا خاص کر د دغه میاش د مبارکه اخیری عشره چې دا ډېر زیاته فضایل والا عشره ده، ډېر زیات فضایل دغه عشرې دي چې د هغې په مناسبت سره یو عمل دغه عشرې سره خاص د اعتکاف دی. دغه رنګ دغه عشره کې یو شپه ليلة القدر چې دغه شپه قرآن کې الله جل شانه په خپل چې ذکر کړی دا یو ذکر کوي انا انزلناه فی ليلة القدر. الله جل شانه فرمایي دا قرآن چې د موږ د ليلة القدر په شپه کې نازل کړی دی.
یعنی د دې شپې د برکتونو دپاره دغه یو چې دی هغه څیز هم بس دی چې د قرآن په شان عظیم الشانه کتاب په دغه شپه کې چې دی هغه نازل شوی دی چې د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته د دنیا اسمان چې کوم اولنی اسمان دی دغه ته قرآن په یو ځل باندې د لوح محفوظ نه د لیلة القدر په شپه کې چې دی هغه نازل شوی دی او بیا د هغې نه وروستو څه د پاسه 30 کاله کې د موقع مناسبت سره په نبی علیه السلام به لږ لږ نازلېدو یعنې د دغه شپې د برکتونو په دپاره دا یو څیز هم بس دی چې دومره برکتونو والا کتاب چې دی هغه الله جل شانه په دغه شپه کې نازل کړی دی بیا الله جل شانه د دې نه علاوه نور فضیلتونو او برکتونو هم ذکر کوي چې دغه شپې نور برکتونو هم شته دی چې الله جل شانه فرمایي وما ادراک ما لیلة القدر او تا اے مخاطب اے مومن بنده تا ته څه پته شته چې دا قدر شپه چې دا څه شی دی د دې نور برکات څه دي د دې نور فضایل څه دي تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام چې دا الله جل شانه د لیلة القدر شپه چې دا لیلة القدر خیر من 1000 شهر دا د زرو میاشتو نه چې دی هغه بهتره ده یعنی د رمضان المبارک نه علاوه یا د دغه شپې نه علاوه یو مومن بنده هغه زر شپې مسلسل لګیا دی عبادت کوي زر شپې دی لګیا دی مسلسل عبادت کوي او بل مومن بنده د لیلة القدر په شپه کې عبادت وکړو نو د دغه آیات د لاندې د دغه آیات پر سره دا مومن د دې مومن بنده اجر او ثواب د هغه مومن بنده د اجر او ثواب نه زیات دی ځکه الله جل شانه فرمایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر د زرو میاشتو نه بهتر ده اوس یو مومن بنده خو زر میاشتې عبادت وکړو مسلسل عبادت وکړو خو زر میاشتې وکړو او د دې شپې برکت الله جل شانه فرمایي خیر من 1000 شهر چې دا د زرو میاشتو نه بهتر ده او اوس دا بهترواله الله جل شانه ذکر کړي چې څومره د زرو میاشتو نه بهتر ده زر میاشتې بهتر ده 2000 میاشتې څومره بهتر ده الله جل شانه ته چې دی هغه علم دی بیا نو دغه شپه دا الله جل شانه د امت ته چې ورګه دا الله جل شانه فرزون او احسان دی ګوري مخکینو امتونو ته دا شپه نه ده ورکړی شوی د روزې متعلق الله جل شانه فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم دا روزې په تاسو باندې فرض کړی شوی لکه څنګه چې تاسو نه مخکې خلکو باندې فرض کړی شوی وي خو د لیلة القدر په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي دا زما امت ته ورکړی شوی مخکینو امتونو ته دا نه ده ورکړی شوی څومره برکات دي او د زرو میاشتو نه تقریبا 83 کاله او 4 میاشتې چې دی جوړیږي تر 80 سال او 4 میاشتې د هغې نه چې دی جوړیږي یعنی دومره یو مومن بنده په دغه شپه کې عبادت وکړي نو دومره ده چې د 83 کاله او 4 میاشتې مسلسل چې دی په عبادت کې چې دی هغه تېرې کړي او دام نه د بعضې خلکو دا خیال چې بس دا لیلة القدر شپه بس صرف یو ساعت لږ ساعت یو بس یو پړق وشي او بس بیا خبره ختمي نه هغه هو روایتو کې راځي دا څومره څیزونه زندسته ونې بوټي د هر څه الله جل شانه ته چې دی سجده لګوي په دغه ټیم باندې دغه شپه باندې یو خاص ټیم دی چې هغه کې الله جل شانه ته دا ونې بوټي ټول چې دی سجده لګوي اوس موږ ته خو نه ښکاري دا د کشف سره تعلق ساتي چې کوم اولیاء الله دي د الله ولیان دي هغوی ته کشف کېږي نو هغوی محسوسه یې ویني دغه څیزونه عام مومن بندې نشي لیدلی لکه موږ به مثال به د یو ونې خواته به جدې یا د ونې یو ځنګل به دا خواته به یو موږ به یو هم نه نوجګن چې دې ونې سجده ولګوله د کشف خاونده چې هغوی نه باقاعده چې د هغه سجده لګوي او دا شپه داسې نه ده چې به دغه رنګ یو مخصوص ټیم دی او بیا نه دا شپه د غروب افتاب نه نور پرېوتو د دغه شپې برکات شروع شو چې څنګه نور پرېوځي او دغه شپه لکه مثال په تور روانه شپه چې مثال په تور د لیلة القدر شپه نو چې نن څنګه نور پرېوځي نو د دغه شپې برکات شروع شو ده
په دغه شپه کې چې د روژه ماتي ټیم کې دا مؤمن بنده څومره دعاګانې غواړي دا د لیلة القدر په عبادت کې رالی دې څومره منځونه کوي نفلونه کوي تراویح کوي د هغې نه وروسته څومره ذکر تلاوت کوي عبادتونه دا ټول پکې شامل دي هي حتی مطلع الفجر تر دې پورې چې طلوع فجر وشي سحر بانګ وشي د بانګ ټیم چې دی د سحر ټیم داخل شي دقه پورې دا ټوله شپه چې دی نو دا د لیلة القدر په برکاتو کې راځي نو چې اوس ډېر بدبخت او کمزورې مؤمن بنده به چې د دغه ځای نه د دې عبادت نه محرومه کېږي نو چې دومره ټیم ورته ورکړی شو مخصوص ټیم هم نه دی چې ګنې ټیم دې لاړه بس دی خفه شو چېرې زما نه خو ټیم مس شو نه دا ټوله شپه ده هغه چې دی پکې بیخي څه ونه کي او یا دغه شپه په ګناهونو کې تېر کي په لهو لعبو کې تېر کي دا څومره د خسران او تاوان خبره ده چې باقاعده ورته ښودلی شوي دي د دغه شپې فضایل بیان شوي دي او بیا هم داسې په لهو لعب کې تېر شي او بل دا چې دا د رمضان المبارک آخري جمعه ده دې ته جمعة الوداع ویل کېږي الوداع کوونکې د رمضان المبارک دا د برکتونو میاش د دې مثال داسې بعض علما ورکوي لکه مثال په طور یو میلمه و یو خاص میلمه د چا راغلی او دغه میلمه رخصتیږي او دا کوربه ورسره چې دی لږ راوځي او الوداع ورته کوي دقه رنګې د رمضان المبارک دا میاشت چې د هغه زموږ سره میلمه او د الله جل شانه اوس میلمه د سړي راشي نو دی ورله د خپل وس مطابق ښه اکرام او احساس وکړي ښه مهمان نوازي ورله وکړي ښه خیال یې وساتي خو چې کوم خاص میلمه وي نو بیا ورته اخره کې څه وایي رخصتېږي یاره جي وایي ستاسو د شان مطابق میلمستیا مې ونه کړه خو خفه نه شئ ګورئ داسې ورته وایو که نه هلکه میلمه یا پلانکیه ستا د شان مناسب میلمستیا مې ونه کړه څه د غریبۍ څه مې درلود ګنې ده به ښه وس کوشش کړی ښه چې دی میلمستیا به کړي خو بیا هم خلک داسې وي ورته هلکه میلمه ستا د شان مطابق میلمستیا مې ونه کړله ستا ډېره لویه مرتبه ده ما خو بس لږ شان دغه مې درله وکړه د غریبۍ کار مې درله وکړو خو ګوره خفه نه شي هم دقه شان دا باقي ورځې داسې تېرول پکار دي الله ستا دغه میلمه زموږ نه چې دی هغه رخصتېږي وسو الوداع کوونکی دی الله موږ د دې اړو خیال ونه ساتو الله موږ په دې کې اړو عبادات ونه کړه الله چې څه لږ لږ عبادات هم کړي الله دا رانه قبول کړي د الله نه د قبولیت سوال کول دي ګورئ ځکه قرآن کې الله جل شانو د نیکۍ ذکر چې کوي نو من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هلته الله جل شانو فرمایي من جاء بالحسنة چا چې راتله وکړه په نیکۍ باندې مطلب چا دا نیکي ځان سره آخرت ته راوړله په الله جل شانو باندې قبول کړه دغه نیکي نو د دې اجر ثواب به ورته ورکړی کېږي دا نه چې من فعل بالحسنه چا چې نیکي وکړله د نیکۍ کار یې نه دی ذکر کړی چې بس نیکي دې وکړله نو دا به درته نه چا چې نیکي راوړله ځان سره آخرت ته مطلب نیکي کول خو آسان دي خو د دې خیال ساتل دا آخرت ته وړل بیا ګران دي چې اوس دا ځان سره آخرت ته یوړلی شي هسې نه چې د ګناهونو د وجې نه په دنیا کې پاتې شي هغه نیکي چې د هغه ختمه نه شي نو په دې آخري ورځو شپو کې ډېره زیاته عاجزي کول او بار بار د الله نه د قبولیت دعاګانې غوښتل بار بار د الله نه د قبولیت دعاګانې غوښتل الله د عبادتونه مې قبول کړي الله ته جړا پر یاد کول الله ما چې دی لږ عبادت وکړو الله روجه خو تا موږ له راکړو چې عبادتونه پکې وکړي الله موږ خو پکې هسې تېره کړه دا میاشت الله موږ پکې عبادتونه ونه کړه الله تا پکې موږ د ګناهونو نه رامنع کړي موږ د ګناهونو نه منع نه شو پکې الله جل جانو تا فرمایي چې ما راضي کې په دې کې الله موږ ته راضي نه کړي الله موږ ته خفه کړي الله اوس رانه دا لږ لږ عبادت چې دی قبول کړي دا جړا او فریاد الله ته کول چې دا عبادتونه قبول شي نو کو قبول شو کو لږ عبادت هم نو ډېر اجر ثواب به میلاو شي او که نه قبول نشو نو کو ډېر عبادتونه هم شوي هېڅ پیدا نشته دی ځکه حدیث ذکر شوی چې بیا هلاکت سبب دی نو د هلاکت نه علاوه بیا بل څه شته دی نه نو د رمضان المبارک دا ورځ شپې چې دي فکار خدا و حدیث مبارک کی راضی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی علیہ السلام بخاص کر په آخري عشره کې لنګ مضبوط وتړو داغه مفسرین محدثین چې مختلف معناګانې کوي
چې د بیبیانو نه یو طرف ته کېدل هم مراد دي او بعض محدثین ذکر کوي په عبادت کې کثرت چې د هغه طرف ته اشاره ده چې په عبادت کې به ډیر زیات کثرت کاو عبادت به په د اخیری عشره کې صحت نو ډیر زیات به کاو او یا د بزرګانو واقعیت کو منغو تاسو واورو نو چې څومره بزرګان دي دغه اخیری عشره کې به عبادت ډیر زیاتو بعضی بزرګانو په باره کې راځي چې د رمضان المبارک د اولنو 2 عشرو کې به په 2 او 3 ورځو کې چې ختم کاو په اخیری عشره کې به روزانه ختم کاو چې په اولنو 2 عشرو کې به مثال په تور 50 رکعات نفل کول د ورځې او 24 غنټو کې نو په اخیری عشره کې به 100 رکعات نفل کول دا اوس اخیری عشره د تلون کې د بیا پته نه لګي چې بل را روان کله به ژوندې کومله به وو لکه دې زموږ سره جمعات کې ډېر کسان به داسې چې 13 رمضان کې به وو اخیری عشره کې به مو در روان د دې رمضان نه مخکې د دنیا نه رحلت وکړو دغه شان داسې به می اوس دا خو چاته پته نشته څوک مخکې مري او څوک وروسته مري داسې به می چې موږ اوس په دې رمضان مبارک په جمعات کې ډېر کسان ناسي وو را روان رمضان کې به ډېر کسان داسې چې په موږ کې به موجود نه وي هغوی به آخرت طرف ته تلي بیا هغوی به بیا د افسوس او تمنا کوي چې کاش موږ په دغه ورځو شپو کې ډېر عبادتونه کړي وي دغه شپې ورځې زموږ نه اسې په زول تېرې شولې دا زموږ نه اسې ضایع شولې نو بیا به افسوس او ارمان کوي نو دغه افسوس او ارمان نه بهتره دا ده چې په دې ورځو شپو کې عبادت ډېر وکړی شي خو لیدلې کتلې خبر زموږ معاشره کې دا ده که ستاسو خیالي رمضان المبارک شروع شو نو اولنۍ عشره کې به جمعات مکمل ډکو عبادت ذکر تلاوت ته هم خلق ناس وجود نفلونه به هم کول ډېر به چې دویمه عشره شوله نو داسې یو نیم سبت کم شو لګه دا نیم سبت کم شو نیمو خلکو تراویح پرېښودي بس او دنیا یې ورانه کړه که نه یو عشره یا 15 ورځې تراویح وکړلې دنیا یې ورانه کړله نو هغه نیمو پکې تراویح پرېښودلې د بعضو انرژي لکه کمه شو نو هغه منځونه هم پکې د جمع پرېښودل رستو ځان له مونځ کوي نو په رمضان المبارک کې مونږ د جمع سره او ځان څومره نقصان دی یو د جمع مونځ په څومره باندې بدلیږي لکه یو پرس په رمضان کې په 70 بدلیږي او د جمع ثواب چې دی د جمع یو مونځ په 27 باندې یا په 25 باندې بدلیږي نو 70 لچ په 25 کې ضرب ورکړي یا په 27 کې څومره اجر ثواب دی او چې ځان له وکړو یو مونځ ثواب ورته میلاو شو نو څومره نقصان یې وکړو خچ اخیری عشره شي نو هغه نیم سبب تل یو سب له خبر راشي لکه مخکینی بزرګانو ته مونږ ګورو د نبی له سلام جون مبارک ته وګورو نو په اخیری عشره کې به عبادت نور سیوا کو او مونږ په اخیری عشره کې چې څومره را نږدې کېږي نو عبادت کې کمزوري راځي پکار دا دی چې اخیری ورځو شپو کې عبادت نور چې د کثرت چې د هغه شي ځکه چې دا رمضان مبارک ختمېدون کې دی تلون کې دی او در روان رمضان پورې پته نه لګي چې موږ به ژوندي یو کوم لبیو نو چې دا مکمل شول دا هم لاړه ختمه شوله نو بیا به تش حسرت او افسوس کوو ارمان به کو بیا به څه نه نو دغه ارمان او افسوس نه بچ کېدو دپاره چې دا ورځې شپې په عبادت کې تېرې شي دا په عبادت کې تېرول پکار دي او خاص کر اخیری ورځې شپې خو بیا ډېرې د عبادت دي او د جمعې مبارکه ورځ نزهة المجالس کې د حضرت عمر رضی الله عنه پر روایت چې عمر رضی الله فرمایي نبی علیہ السلام او فرمایل د جمعې مبارکه ورځ باندې مؤمن بنده چې کله غسل کوي او بیا پاکي کپڑے واچي نو الله جل شانه او د مونږ تیاری کوي نو الله جل شانه د چې د مغفرت کوي د دوه واړه ګناهونه چې د معاف کوي او بیا چې کله د منځ طرف تر روان شي نو د الله جل شانه کامل رحمت چې د طرف ته متوجي د الله جل شانه توجه دغه مؤمن بنده طرف ته او د چې په کمالار باندې راځي څومره کانی ونی بوټي دغه په خوا دی ورزي نو دغه ټول ورله د پر رحمت دعاګانې کوي تر دې پورې او فرمایل د خاورې یو ذره چې د ورله د مغفرت دعاګانې غواړي موږ د خپل خیر نه خبر نیو
او به حدیث مبارک کې راځي د جمعې مبارک ورځ نو الله جل شانو پرختي چې د ځمکې تر اولېږي دا به د لارو کوڅو کې ګرځي کله اذان وشي نو دغه پرختي راشي په دروازه باندې ودرېږي څومره مؤمنان بندگان چې د جمعات ته دننه کېږي نو د هر یو سره مصافحه کوي لاس ور سره میلاوي مبارکبادي ور کوي مبارکبادي تاسو مبارک خلک چې د الله کور ته رالی جمعات ته رالی او بیا چې کله امام په منبر باندې خطبه د پاره کینی د خطبه پورې دا بار دغه دروازه کې ولل چې څومره مؤمنان بندگان راځي هغه سره مصافحه کوي مبارکبادي ور کوي بیا چې کله خطبه شروع شي نو دغه پرختي راشي او د مؤمنانو بندگانو په دې منځ کې په دې سپونو کې کینی او بیا چې کله امام په منځ باندې ودرېږي دغه پرختي مر سره چې په منځ باندې ودرېږي اوس د پرختو دا مون چې د محدثین ذکر کوي دا صرف د برکت حاصلېدو لپاره چې دا ډېر مبارک خلک دي دا ډېر مبارک چې د عبادت دی دا برکت حاصلېدو لپاره د عبادت کوي نور هغه د الله نوراني مخلوق دی ټول 24 غنټه په عبادت کې لګیا دي خود دغه ټیم کې دغه پرختي هم د مؤمنانو سره چې هغه په عبادت کې مصروف شي او بیا چې کله سلام وګرځي او دعا کیږي نو چې امام دعا کوي او مقتدیان امین وای نو دغه حدیث پر سره عمر رضی الله فرمایي دا پرختي ور سره هم په امین وای نو بیا فرمایي دغه مؤمنانو بندګي چې پرختو امین د چا د دعا سره یو ځشن دغه دعا مقبوله دعا ده الله جل شانو دعا چې قبلې بیا چې د مون کله فارغ شي نو دغه مؤمنانو بندګانو د اعمال چې دي دا پرختي را غونډ کی او دا الله جل شانو دی وی سي الته کې د عرض کې الله منګ د پلان کې خار پلان کې کلی د پلان کې جمعات نه د هغه مؤمنانو بندګانو اجر او ثواب دا غوي مون چې هغه راوړې دي نو د الله جل شانو ته ربنا وتعالى کېږي دا اعمال چې دي دا عمل چې دی دا جبرئیل علیه السلام لور کوي چې دا د پلان کې کلی د پلان کې خلکو چې دا غوي د جمعې منځ دی او دا چې د کومه محفوظه خزانه ده د عبادت په هغه کې محفوظ کې نو په هغه کې محفوظ کی تر قیامت پورې به دغه شان بیا بچی دی دا تل د میزان کې ورته اچولې کیږي څومره اجر او ثواب دی الله جل شانو پرختي چې د مؤمنانو بندګانو سره ملګری کوي نو دا ورځ شپې خو بیا خاص ورځ شپې دي چې الله جل شانو مغفرت کوي تیرا جمعه حدیث ذکر شوی چې په یو غړې باندې الله جل شانو چې دی لس لکه خلک چې هغه د جهنم نه بری کوي دا غوي مغفرت کوي نو دا شپې داسې تیرا ورځ شپې له لعب کې تیرول نه دی پکار خاص کر نوجوان طبقه دا ورځ شپې اکثر په له لعب کې تیری شي منظور خیال هم نه د عبادتونو خیال هم نه بس دا شان په زوریاتو کې تیری شي نه عبادتونو پکې کول فکار دي لکه چې کوم مقل لاړه نو بیا به حسرت او افسوسي او بیا خاص کر د اختر شپه نو هغه نور هم د عبادت شپه ده هغه د الله په عبادت او بندګۍ کې تیرول فکار دي هغه زمنګ نه په له لعب کې تیر شي او بیا د اختر د ورځې فضایل هغه به ان شاء الله په هغه ورځ باندې خودم ردا چې احادیث مبارکو کې سنت د اختر د ورځې لپاره د دي چې سړی پاکي کپڑے بهتره خدا د چنه وی کپڑے نبی علیہ السلام فرمای نوې کپڑے کنه وی نه نو چې صفا او پاکي کپڑے چې د مؤمن بنده واچي د اختر په سحر باندې وختي پاسېدل او د اختر مانځه د لپاره غسل کول مسواک کول عطر مګل او بیا وختي تلل او بهتره دا چې په پیاده سړی لاړ شي تلل د لارې په یو طرف راتلل په بل طرف ځکه دا رحمت چې مخکې حدیث ذکر شو د مغفرت دعاګانې چې هغه ورله غواړي او دغه تسبیحات ورسویل الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد خو په کچ اختر کې د ځان سره پټ ویل پکار دي په زور نه او غټ اختر کې دغه په ځل ذکر شي هغه په زور باندې بیا ویل پکار دي